بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبره به کوو د پاکستان او د افغانستان آیا د پاکستان لخوا څه جواب ورکړلی شو که نه د کم چې د هغه اړخ افغانستان نه چې کومه فتوه لګېدلې وه اوس په هغه فتوه باندې به هم خبرې اترې کوو خو دې سره نوې خبر چې کوم مخې ته راغلی امیر متقي صاحب څه بیان د افغانستان لخوا پاکستان ته راغلی دی په دې ټولو هر څه خبرو کولو لپاره موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب ننني پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه شاهجي مهرباني. ټکر صاحب په فتوا باندې خو موږ پرون هم خبرې کړې وې خو نن به پرې یو نوي انداز کې بحث کوو او دې سره سره د امیر متقي صاحب څه نوی بیان راغلی دی هغه نوی بیان څه شی دی؟ بالکل شاهجي دا تاسو مهمه خبره وکړه. 13 ورځ خو موږ په هغه فتوا خبره کړې وه کومه چې په کابل پوهنتون کې 100 علماء کرام د افغانستان هغوی دا فتوا ورکړې وه چې چاته هم به شمول د نظامیانو بهر د افغانستان نه بهر د اجازت نشته چې هغوی د کاروایي وکړي، جهاد دي وکړي یا جنګ دي وکړي او که څوک کوي نو هغه به باغي تصور کیږي. صحیح. دا خو هغه فتوا وه چې دغه علما ورکړه او خلک دا وایي چې دې ته د کندهار ملاتړ هم چې کوم دی نو ترلاسه دی. نو په دې تناظر کې دا ډېره زیاته بیا مهمه ده. بل دا چې که تاسو وګورئ آسټرالیا، یورپین کنټریز، امریکا، بیا د پاکستان ګیلې، نو په دغه تناظر کې مطلب دی چې هغه پیغام ډیکوډ کړی دی طالبان رژیم او له هغې وروسته موږ ګورو چې دغه فتوا راځي چونکې دا د علماء کرام دا 100 جید علماء کرام دي. بیا دا خبره هم کیږي چې کندهار په دې رضا دی بلکې د هغوی ورته یو ملاتړ او بیک اپ حاصل دی. اوس دا خو 13 نه بله ورځ دا فتوا مخته راغلی او 13 ورځ په دې باندې د متقي صاحب امیر خان متقي صاحب چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دی صحیح نو د هغې یو سټیټمنټ راغی او هغه ډېر زیات مهم دی. افغان وایس ایجنسی AVA د هغې یو خبر ما اوس کته نو هغې وایي چې متقي صاحب وایي چې بالکل د دې موږ پخلی کوو، په دې به ولاړ یو، په دې به عمل کوو او چاته هم لکه هغوی وایي چې امارت اسلامي چاته هم دا اجازت نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دی، ټکی واورئ، د افغانستان خاوره دی د بل چا خلاف استعمال شي. اوس په دې کې په وضاحت سره دا ټکی نشته چې ګینې یا ګوندې د پاکستان خلاف خو هغوی ویلي چې بهر نو پاکستان هم راځي. اوس 13 ورځ هم ستاسو په دې پلیټفارم موږ دا خبره کړې وه او بیا یو ځل وایو چې تاسو وګورئ چې د افغانستان په موجوده وخت کې کشاله د چا سره هم نشته بغیر د پاکستان نه. نو په دغه تناظر کې دا یو میسج دی دغه هلته چې کوم طالبان دي هغوی ته خپل رژیم ته خپل نظامیانو ته ورسره هغه ډلې چونکې هغوی د افغانستان د خاورې یاده کړې ده نو دا عمومي دی یعنې چاته هم صرف TTI نه چې د هغوی کوم فایټرز دي کم جهادیان دي بلکې دغلته چې کومې ډلې دي چې په هغې کې TTP دی او نورې هم دي نو بیا دا وایي چې که بیا پکې ډېره مهمه خبره د متقي صاحب په خبرو کې دا ده چې که څوک انویژن کوي په موږ څوک راځي نو بیا به ټول ملت ټول ملک نظامیان حکومت امارت اسلامي افغانان دا به ټول د هغې خلاف ولاړي کوي به ایکشن. خو دا هم ویلي دي که څوک دا وایلیټ کوي د دې سرغړونه کوي دا کومه فتوا چې ده یعنې د افغانستان خاوره به نه استعمالیږي نو د هغې خلاف به هم کاروایي کیږي. دا ډېره دلچسپ صورتحال دی. اوس دا ولې مهم دی شاجي چې امیر خان متقي صاحب چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دی تاسو کو خیال کې راځي نو 2 میاشتې مخکې دوی یو ډېره مهمه دوره کړې وه د هندوستان د دهلي. اول ته د دوی سټیټمنټس راغلي وو چې په هغې باندې پاکستان خفه شوی او د دوی د کشمیر حوالې سره بیا چې کله په 9 اکتوبر هغه کابل کې انسیډنټ شو نو په رسنیو باندې او د ټولنیزو رسنیو باندې دا خبرې راغلې چې دا پاکستان کړي دي او په دې کې د TTP یو مشر هغه په نښه کړی شوی دی. اوسه پورې افیشیلي پاکستان دغه نه ده منلې خو له هغې وروستو د دواړو ملکونو ترمنځ حالت چې کوم دی نو هغه ډېر ګډوډ شو. بیا په 11 اکتوبر باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې وتړل شوې چې تر اوسه پورې تړل شوي دي. 2 میاشتې پوره شوې 13 ورځ بیا هم موږ خبره کړې وه او بیا پکې یو شپه دوه
مطلب چې په یو بل حملې هم وشوې، بریدونه هم وشو په بېلابېلو ځایونو جی. باندې. خو د هغې وروسته بیا چې کوم دوست ملکونه دي چې په هغې کې قطر دی او ترکي دی، هغوی مخې ته راغلل او دوی وی چې به یې دا مذاکرات کول پکار، ځکه چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي، جی. مسلمان ملکونه دي بالکل او جی. په نړۍ کې دواړه افغانستان هم پاکستان هم یو مقام لري. په اکنامک کوریډور په توګه د چین دپاره ډېر زیات مهم دي. نو بیا قطر او ترکي چې کوم دی نو هغوی کېناستل په 19 اکتوبر. جی. شاهجي ستاسو په پلیټ فارم موږ په هغې خبره بالکل هم کړې وه جی. نو په هغې کې که څه هم دوی د یو بل ګیلې معنې واورېدې، 10-12 ګنټې ناست وو، که ډېرې ونه منلې، خو یو خبره پکې ډېره مهمه راغله چې اوربند وشو، جی. ځکه چې هغه 8-9 ورځې بالکل جنګي کیفیت و د بالکل دواړو جی. ملکونو ترمنځ. اگر چې ولس په دې کې دوره دلچسپي نه اخلي، ځکه چې ولس د دواړو غاړو چې کوم دی نو هغه د معاشي بحرانونو ښکار دی، بالکل مسلې دي. خو په سوشل میډیا ځینې اکاونټس لخوا هغه ځینې خلک چې هغه بهر ناست دي او هغوی نفرت خورئ، جی. نو د هغوی نه د جنګ نارې وي. بهرحال جنګبندي خو شوه، خو چونکې تحفظات و، شکایتونه و د دواړو ملکونو، یوازې دا نه چې د پاکستان و بلکې د افغانستان هم و، خو د پاکستان لږ ډېر شکایتونه و او دوی بار دا مقدمه ږدله چې د افغانستان خاوره استعمالیږي، ثبوتونه یې ورته ایښي وو. ثبوتونه یې ورته ږدلي وو. نو که ستاسو بیا راځي نو 15 او 26 اکتوبر او په هغه 13 اکتوبر پورې 6 ورځې خبره لاړه. بالکل جی. دواړه بیا پکې 3 ورځې مسلسل مذاکرات وو، بیا پکې ځنډ راغی، بیا دواړه وی چې مذاکرات ختم، بیا پکې ترکي وی چې نه کېنې، بیا دوی یو هوټل کې هغوی بل کې یو شټل سروس غوندې مذاکرات وشو. بهرحال هغوی بیا وی چې په 6 نومبر به کینو، بیا کېناستل. خو جنګبندي خو په ځای پاتې شوه، خو مذاکرات کامیاب نشو. ټکر صاحب اوس راته دا ووایه چې لکه دې ټول هر څه ته مونږ په کم نظر باندې کتې شو، یا دې نه مونږ کم میسج اخیستی شو، یا مونږ ترې نه دا امیدونه اخیستی شو چې یاره دا بارډر به کلو شي، ځکه چې تاسو ګورئ د افغانستان لخوا چې کومې فتوې وې هغه هم جاري شو، لګېده او د پاکستان په غوښتنو کې دا یو غوښتنه وه هغې پوره کړلی شوه. بل که مونږ د پاکستان لخوا وګورو نو څه جواب یې ورکو ورې نه کو، بل خوا افغان کډوال روان دي، تجارت بند دی. نو آیا دا ټولې مسلې حل څه دی؟ روزي به حل څه؟ آیا دا بارډر به کلو شي که نه؟ خلکو ته به اسانۍ پیدا شي که نه؟ ایگزیکټلی. اوس همدې له موږ راتلو، دا تاسو ډېره مهمه خبره وکړه چې هغوی خو یو انیشیټیو واخیسته، بلکې د پاکستان دا ډېره زورور غوښتنه وه. غوښتنې ډېرې دي، خو دا پکې یو داسې وه چې په دې موږ بحث هم کړی چې دوی دې فتوا ورکړي. بالکل. او هغوی دا ډېر یو نایب غوندې غوښتنه ګرځولې وه. خو بهرحال هغوی ته ښکاري داسې چې د حالاتو د نزاکت احساس وشو افغانستان ته، چې که څه هم د پاکستان نه د هغوی بلها ګیلې دي، خو ګاونډي هیواد دی، ولسي توګه جذبات یو څه ځینې بهرمیش خلک په سوشل میډیا بهر څه وایي، خو ګراوند ریالټیز دا دي چې ولس ته خو مسله شته دی. نو اوس راځو چې هغې خو دا فتوا ورکړه، هغه یو قسم له د پاکستان غوښتنه هم ومنلې شوه. اوس د پاکستان په پارټ ستاسو دا سوال ډېر مهم دی چې دوی څه جواب وربکي، په هغې کې بیا افغان ریفوجیز ته ریلیکسیشن، اسانتیاوې یا لارې کولاول. نو چې کوم تجزیه کار دي نو د پاکستان صحافي تجزیه کار یا په دې چې دقیق نظر لري، نو هغوی خو دا وایي چې دا ډېر ښه ګام دی او دا د پاکستان یو غوښتنه هم وه، خو لا چیلنجز شته دی. صحیح. لکه هلته خو اوس په کتل دا وي، لکه تاسو وګورئ چې 13 شپه هم په بنو کې برید شوی دی چې 15 د پولیس ځوانان په هغې کې ټپیان شوي دي او د امن و امان حالت چې کوم دی نو هغه ګډوډ دی. نو اوس په ګورو چې هلته نه ریسپانس لکه د فتوا خو راغله، امارت اسلامي د هغې پخلی م وکړو، ملاتړ یې وکړو. اوس په ګورو دا چې کنټرول سوره دی، صحیح ده. نو د هغې په تناظر کې به بیا پاکستان چې کوم دی نو فیصلې کوي. خو زه وایم ایز ا ګډ ویل جسچر په انساني بنیادونو په یو مثبت دغه باندې پکار ده چې کمې لارې د تجارت دپاره یو پیغام ورکړی شي، ځکه چې په زرګونو ګاډي ولاړ دي او د خلکو بلها تاوان. هسې ټکر صاحب تاسو دې ته ګورئ نه چې دا د افغانستان یو ښه فیصله ده، یو ښه غوښتنه یې ترې کړې ده چې پاکستان ته یې ویلي دي چې موږ بارډر کولاوو،
خو زموږ څه شرایط دي هغه شرایط کې ورته دا ایښي دي چې لکه که زموږ جنګ راځي یا هر څه راځي نو بارډر به کولو وي نو دا خو یو ښه فیصله ده پاکستان ولې بارډر نه کولاوي ټوله دنیا داسې کوي لکه یو بل سره چپقلشونه راشي جی. تاوتریخوالی راشي ایون د جنګ په حالت کې ځینې ملکونه تجارت خو په خپل ځای جی. نو دا دواړو له سوچ پکار دی نو دغه خو ګوره انساني ګوره د هغوی هغه شرط چې کوم دی نو دومره څه غیر دغه نه دی لکه ټیک شو تاوتریخوالی به راځي دوه بالکل. ملکونه دي جی. او مطلب یې چې کور کې لوښي هم کړنګېږي د دوه بالکل. ورونو ترمنځ هم لانجه راځي بالکل جی. نو څه کې څوک یو بل ته ورونه خو نه بندوي که نه نو اوس دا دواړه ګاونډي هیوادونه دي هغه پښتو کې وایي که نه که دننه نه د کونډو لګوله نو بهر نه هم کونډه شته دی وګوره دا خبره ده چې د دننه نه که کونډه لګیا نو د بهر نه هم شته دی نو بیا رد عمل راځي نو د رد عمل نقصان مونږ ولید شاجي دا د درېیمه میاشت روانه ده چې دا ګاډي ولاړ دي هغې طرف ته هم دې طرف ته هم لارې نقصان بندې دی دي. جی او نقصان غټ دی. نقصان پکې ډریورانو ته دی او جی ډرایورانو ته دی. پاغي باندې هر څه ورړولي چې دا کم سامان دی که سخاکي قرض دا ستاسو کار دی که رسوي او که بالکل نه رسوي دې پیسې به او نو راکوئ زمونږ خو دا خواهش دی دا هم دغه دی چې د دواړو ترمنځ اول خو حالات نارمل شي جی په سیاسي توګه هم اړیکې هماغه شانتي شي بله دا چې هغوی چونکې انیشیټیو واخیست د پاکستان یو غوښتنه وه یو فتوا یې ورکړه چې د افغانستان خاوره به له چا هغې خو څه خلاف هم- خبرې ومنلې لکه څه مطالبات یې پوره کړ خو آیا پاکستان ورته مطالبات پوره کوي نو په کار د اوس په ګورو چې اوس جی. د پاکستان وار دی د دوی جی. نمبر دی موږ پښتو کې ویو زموږ طرف ته مردان کې اوس د ویر دی ستا که نه نو اوس د دوی ویر دی چې دوی څه کوي ټکر صاحب لنډو ټکو کې راته وایي چې پروګرام وخت ختم دی د افغان کډوالو څه پوزیشن دی څه سلسله ده ځکه چې سختي ډېره زیاته ده کیمپونو کې 42 کیمپونه دي که څومره پای کې بجلی کټ کړې ده ټرانسفارمر یې تیکوز کړي موږ په هر پروګرام کې دا خبره کوو بل خوا د صوبې چې کوم دغه دی شفیع جان صاحب دی هغه وایي چې نه بجلی نه ده کټ یو خو هغه څه پروف نشته چې کټ ده که کټ نه ده خو موږ سره یې پروف شته چې بجلی کټ ده نو څه به وایي سر اګزیکټلی دا لویه معامله ده هم په دې باندې به هغوی خفه کېږي طالبان رژیم به په دې خفه کېږي امارت اسلامي چې دوی دغه شان کوي نو اوس دې ته کتل پکار دی بل بیا په دې باندې زموږ وفاق او صوبه اوسه پورې یو نه شو چې دا مطلب چې افغان کډوال دا لیګل دي که نه دي لکه د وفاق خو کلیر کټ نیشنل پالیسي ده چې دوی به ځي د هغوی خو پروګرام دی د ټکر صاحب زموږ په ریپیټریشن پاکستان کې 2 ملکونه دي که څنګه کله کله خو سړی حیران شي چې لکه مطلب هغه بیل ملک دی او دا بیل ملک دی اوس تاسو د دې صوبایي حکومت کردار ته جی. وګورئ هغې خو فیصله کړې ده په زور یې وباسي ورته ټیک شو؟ پاسپورت جوړ کړي چې اسلام آباد ته ځو چې ویزه پې وهو او نو اوس دلته هغې وایي چې کیمپونه بنده وکړو احکامات راغلي دي جی. بیا پکې د بجلۍ او دا خو ستاسو په دې پلیټفارم مونږ ووایو جی. دلته دوی وایي چې نه داسې هېڅ هم نشته نو بیا به یو فاصله ښکاري نو بیا به کډوالو ته به مشکلات شي که نه لکه ځکه چې وفاقي ادارو ته به اختیارات ورکول کېږي نو پکار ده چې صوبایي حکومت اوس هغې خو منل هم دا وزیر اعلی صاحب ویلي چې نیشنل پالیسي منو چې منئ نو چې منې بیا او، بیا نو- بیا ولې نه دغه کي نو په ځای د دې چې د وفاق او د صوبایي حکومت چپقلي شي یو بل له بیانونه ورکوي نو هلکه راشئ دغه خپل دغه پرېږدئ سهولت دوی ته ورکئ اسانتیا یې ورکئ چې هسې هم ځي چې په مینه خو لاړ شي که نه بالکل جی چې په ښو یادونو لاړ شي جی نو اوس دا څه چې هغوی وایي موږ یې په زور یې لیږو کیمپ ورته بند کړي دوی وایي نه بجلي نه ده بنده نو ته دا څه شی شو دا چا له دوکه ورکوي دا نه دي په کار په ځای د دې چې خپله توانایي په دغه څیزونو سیاست پې نه دی کول نه دي پکار کول پکار ډېره مننه ټکر صاحب یقینا ډېره ګټوره او ژورې خبرې مو کړې او مونږ وختي هم وویل چې په دې باندې سیاست بالکل نه دی پکار که صوبایي حکومت دی او که وفاقي حکومت دی دې دواړو له په یو پیج باندې ودرېدل پکار دي ګرانو کتونکو دا و زموږ نن پروګرام د ربل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکې اجازه دلوي الله پامان